السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټولو پاکستان ته د 78 ازادي مبارک وي. دوستانو، په قیام پاکستان کې د علماء کرامو څه کردار و او د هغې نه بعد د هغې څه کردار پیش کړی و او اوس د علماء کرامو څه کردار دی په پاکستان کې، په دې باندې لږه روشني اچوم مختصر باندې. دوستانو، د قیام پاکستان کې د علماء کرامو ډېر لوی قربانیانې ورکړي دي. علماء کرامو ډېر غټ کردار ادا کړی دی، خصوصا علماء دیوبند او جمعیت علماء اسلام هند په دې کې ډېره غټه قرباني ورکړې ده. علامه شبیر علي ظفر، علامه احمد انصاري، علامه احتشام الحق تنوي رحمت الله علیه او داشندې د علماء دیوبند او د اهل حدیث علماء کرامو په قیام پاکستان کې ډېر لوی کردار ادا کړی. د جمعې په خطبو کې به یې په عوامو کې د ازادۍ بیداري پیدا کوله او د ازادۍ خبرې به یې درته کولې. د ازادۍ نه بعد علماء کرامو دا کردار ادا کو چې عین پاکستان یې کې د اسلام مطابق د قرآن او حدیث مطابق جوړ کو او پاکستان کې به د اسلامي نظام وي. خو چونکې زمونږ دا ډېره لویه بدقسمتي به ورته ووایو چې د امن خبره راشي، د اسلام خبره راشي، د مسجدونو خبره راشي، د مدرسو خبره راشي، د ختم نبوت د تحفظ خبره راشي، نو علماء کرام په دې کې هر ځای کې مخکې وي او عوام د دې نه هم دا مطالبه کوي چې دا زموږ د دین محافظ دي، دا د قرآن محافظ دي، دا د مدارسو او د جوماتونو محافظ شي. او چې کله چې د الیکشن او د بادشاه جوړولو وخت راشي، نو همدا عوام دا علماء کرام نظر انداز کی او دې ته خپل حق ورنکي. هغې نه بعد بیا په موږ باندې داسې کسان مسلط شي چې د هغه د اسلام او د پاکستان دشمنان وي. په موجوده وخت کې تاسو به کتلی وي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې یو د 22 کالو مسجد یې وران کو. علماء کرام او دیني طبقه راوچته شوه، احتجاج یې وکړو